بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد الصرف د محموز قواعد روانو پاغې کې اته قواعد مونږ ویلو. نهم نمبر قاعده نمبر 9 دا قاعده جوازی ده او دو صورتونه پکې جوړېدی شي. که دو صورتونه پکې جوړوئ دو صورتونه جوړېدی شي. څنګه ګوره ورته چې حمزه متحرک یې پخپله او پس د متحرک حرف نه راشي. حمزه پخپله باندې هم صحیح او دا دینه مخکې چې کوم حرف یې هغه هم صحیح، نو په دې کې بین بین قریب هم جایز دی، بین بین بعید هم جایز دی. اوس تعریف یې زده کوي چې بین بین قریب څه ته وایي، بین بین بعید څه ته وایي. بین بین قریب دې ته وایي چې حمزه خپل مخرج او په دې حمزه خو متحرکه ده که نو متحرکه څه ته وایي، یا به پې فتحه یا به پې ضمه یا به پې کسره. نو چې حمزه په دې خپل مخرج کې او خپل مخرج چې کم حرکت دی د هغې مطابق حرف علت راواخله. څنګه فتحه چې د فتحه د دې متعلق حرف علت الف راځي او ضمې د هغې متعلق حرف علت واو راغي او د یا د کسرې هغه یا راځي. نو که چېرته کې په دې حمزه باندې فتحه وه نو حمزه په خپل مخرج او د الف په منځ کې ووایه، دې ته بین بین قریب وایي. که په دې حمزه باندې ضمه وه جو حمزه په دې خپل مخرج او د وو په منځ کې ووایه، دې ته بین بین قریب وایي. او که په دې حمزه باندې کسره وه جو حمزه د دقې مخرج کسره او د سا د یا په منځ کې ووایه، دې ته بین بین قریب. حمزه چې د خپل مخرج چې په حمزه خپل مخرج وایي که نه کوم چې پې د دې حمزه باندې له پاسه چې کوم حرکت د دقې حرکت مطابق په حرف علت په منځ کې وایي، دې ته بین بین قریب وایي. او که خپل حرکت پرېږدي حمزه په دې خپل مخرج او د دې نه مخکې حرف متحرک دی که نه په هغې باندې چې کم حرکت دی د هغې متعلق حرف علت راواله، نو هغه هم بینه بینه شو خو هغه لږ بعید شو، لږ شاته لاړې او د هغه حرف د حرکت مطابق حرف علت ترې راواغست. او چې د دې حمزه خپل حرکت مطابق حرف علت ترې راواغست چې بینه بینه قریب، او چې شاته لاړ شي او د هغه مخکیني حرف ما قبل حرف د حرکت مطابق حرف علت سره په منځ کې ووایي بینه بینه بعید. نو که د خپل حرکت حرف علت مطابق وي بین بین قریب، که د ما قبل حرف د حرکت مطابق حرف علت سره وي بین بین بعید. نو اوس په څنګه وی دا به اوس مونږ ته مجوید قاري صاحب وایي چې سأله به مونږه حمزه هم ده که نه او په دې باندې ګوره له پاسه ته به دا هم وایي او دغه به هم وایي ښه څه ته وایي اشمام به هم کوې. اوس اشمام خیر بیا لږ وروسته دی خو ښه. نو دا سأله به داسې وی چې نه پوره حمزه ووایي او نه پوره الف ووایي، نه پوره حمزه ووایي او نه پوره حمزه ووایي او نه پوره الف ووایي. څنګه به وایي ساله ساله به هم نه وي پوره الف، حمزه به هم نه وي پوره ساله. په دې کې بین بین قریب هم دقه شو، بین بین بعید هم دقه شو، ځکه چې د حمزه که ته د خپل حرکت مطابق حرف علت هم الف دی او ما قبل سین باندې هم فتحه ده د هغې متعلق هم الف دی، نو بین بین قریب هم په دې کې دقه ویلی کېږي او بعید پکې هم دا ویلی کېږي. ښه دا بل سئمه اوس په دې حمزه باندې کسره ده، دلته پې فتحه لیکل دی کسره ښه. نو چې کله په حمزه باندې کسره ده نو اوس په د حمزه د دقې مخرج او د یا متعلق منځ کې وی، نو نه به پوره سیمه وی نه به سئمه وی، منځ کې وی سیمه پوه شوې ښه. او اوس په دې پته ولګي په دې کې بین بین بعید وکړه، په سیمه کې بعید بین بین بعید پکې وکړه. قریب خو آسان دی، خو ته به حمزه ووایې او یا په منځ کې به وایې د کسرې د یا په منځ کې. اوس حمزې حرکت په خپله کسره ده که نه، نه به کسره وی پوره کسره باندې دې منځ کې به هم وی او ما قبل حرف چې دی هغې مطابق حرف علت څه دی الف، نو اوس د الف او د یا په منځ کې ووایه پوه شوې. بین بین بعید به پکې جو سایمه وی نو سایمه پوه شو، نه به الف وی او نه به یا. ښه یومه حمزه باندې په خپله څه دی ضمه، نو حمزه به د هغې مطابق او د هغه ضمې مطابق حرف علت څه دی واو، نو د دې په منځ کې وی نه به یومه وی نه به یومه وی، نه به وو وی نه به حمزه یوم او بین بین بعید پکې هم جو دقه یومه راځي.
بین بین قریب بعید وپېژنئ. قاعده څنګه شوه؟ حمزه چې کله متحرک وي پس حرف متحرک نه راشي، په دې کې بین بین قریب او بین بین بعید جایز دی. دا قاعده شوه. قاعده نمبر 10 دا قاعده جوازي ده، درې اجزا پکې جوړېږي. ګوره یو حمزه استفهام دی، یو حمزه قطعي ده. حمزه استفهام چې هغه په طرف د پوی باندې دغه کې ښاد دلالت کوي، او حمزه قطعي چې په درج د کلام کې غورځېږي نه، نو چې غورځېږي نه او حمزه استفهام اوس په حمزه قطعي داخله شي، نو اوس خو دوه حمزېګانې رالي، او غورځېږي خو هغه نه چې حمزه دغه خو نه ده، وصلیه خو نه ده که نه. نو اوس به څه کوې؟ نو پکې درې صورتونه جوړېږي. حمزه استفهام چې داخل شي په حمزه قطعي، څو صورتونه پکې جوړېږي؟ درې. اول نمبر د محموظ قاعده چې څه تقاضا کوي، لکه څلورم نمبر قاعده چې مونږ ویلې وه چې دوه حمزېګان راشي دواړه متحرکې څه به کوې؟ نو ګوره ورته نو هغه تقاضا چې څه کوي هغه به هم کوې. یو بین بعید قریب و بعید پکې هم جایز دی، دوه. او دریم نمبر صورت دواړو حمزو په منځ کې الف سیوا کړه، دا درې. لکه اوس مثال ته وګورئ، اانتم اشد، اانتم دا یو حمزه استفهام ده او دا یو حمزه قطعي ده، نو دوه حمزېګانې رالي او دواړه متحرکې دي. نو ګوره دا دویم بدل کړه په واو سره. څلورم نمبر قاعده چې موږ اونتم ووایه، څه شی؟ اونتم. نو دا پکې هم جایز دي. او بین بین قریب پکې هم ووایه، حمزه خو متحرکه ده که نه، او پس هم حرف متحرک دی، نو پس قاعده پکې هم چلیږي. نام نمبر حمزه په خپله متحرک دی او ماقبل ته حرف متحرک دی، نو بین بین قریب پکې هم کېږي، بعید پکې هم کېږي. او یا د دواړو په منځ کې هسې الف سیوا کړه، انتم دا یو حمزه به سر به خواته بل الف شي، نو انتم منځ کې به الف راشي. قاعده نمبر 11 دا قاعده وجوبي ده. یو جزء دی چې حمزه استفهام په حمزه وصلي مکسوره باندې داخل شي. حمزه وصلي خو په درج د کلام کې څه کېږي؟ جو لرې کړه. حمزه استفهام چې په حمزه وصلي باندې داخل شو مکسوره باندې جو لرې کړه، لکه افترا، اصل کې افترا، جو هغه افتلا جو افترا شو. قاعده نمبر 12 دا قاعده وجوبي ده. یو جزء دی حمزه استفهام چې په حمزه وصلي مفتوحه باندې داخل شي، مفتوحه باندې، نو حمزه وصلي به وجوبا په الف سره بدلولی شي. حمزه به په چا سره؟ په الف سره. الله خیر مما یشرکون. الله دا په اصل کې الله ښه، ځکه فقه کتابونه وایي چې تاسو به الله اکبر نه وایي که نه، دې کې بیا استفهام باندې راځي. ښه څو قواعد؟ 12 قواعد د محموظو ختم شو. ښه